بعد مولا صاحب وتوای وې دمړه روزه منی سه اختر به سبا لوکو ساده لو سړی ته پدې پوهیږي چې سبا اختر کیږي سبا خو اختر نه کیږي بیا چې روزه دې ماته کا اختر دې روزه ماته کا نو بیا خو پکار دا چې منځو کې او چې منځ دیونه کو بلا عذر دې د اختر منځ قضا کو په سبا لستا منځ نه کیږي اې زما استا د دې روزه او د اختر د پاره په دې پېښور کې لوی لوی علما کرام ناستي هغه خلق ناستي چې هغه ګوري عمرونه وقف کړی دي هغه خلق ناستي چې هغه د خپل ګيري په دې علومو کې سپینې کوي هغه خلق ناستي چې هغه د قران پاک په خدمت کې د خپل ګيري سپینې کوي د خپل وختان سپین کل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د احادیث مبارکو په تشریح کې د پیغمبر علیه السلام مبارک د سنت مبارکو په نشر و اشاعت کې د خپل ګيري سپینې کې اے مسلمان ته ولې د دې عالم نه مني ته چرته دی د دې عالم ولې نه مني اے بعض مسلمانان نن داسې اشتخاب ای غریبانان خبر نه دي روزه نه دني ولي روزه او اختر مونږ دې کړه دا نوې زب سبا کومه مولا بدر خبره ته تاسو سبا مونږ نه کیږي تو واپسو کې لاړې د وړو کې اختر په باره کې دا مسله ده چې بلا عذر او که یو شدید عذر پیش شو نو خیر د کو د ټولو نه جماعت پاتې شي نه به بل ورس کولی شي او که بلا عذر د اختر وړو کې اختر منځ پرې ښودلو زمونږ فقهای امت فرمایي سبا لمونځ نشي کولی سبا لمونځ نشي کولی غټ اختر 3 ورځې اختر وي اليوم عيدان وبعده العيد يومان وبعده چې اختر دا 2 ورځې او د هغې نه بعد نو 3 ورځې شو مونږ قرباني 3 ورځو پورې کوو که نه او وړوکې اختر دا 1 ورځې اختر وي نو کو کم انسان بلا عذره دا خو عذر نه دروره ته وایې ما 1 دېرش روژې پوره کړې تا خو به میاشت مخکې نیولې هغې خو څوک ذمهوار نه دي د هغې خو تا ته شریعت مبارک دا نه دی ویلي چې ته میاشت مخکې روژه نیسه نه ما او تا ته شریعت مبارک دا حکم کړی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کله میاشت ووینئ روژه ونیسئ او چې کله میاشت ووینئ اختر وکئ او کوز بعد مسلمان را پاسی چې هغه وایي بېګا خو میاشت خلکو لیدلې ده که نه په لایو باندې چلیدله دلته پاکستان کې خو زمونږ د امت فقهای کرام څه فرمایي وروڼو دا مسله ده ښه چې کله یو سړی د رمضان شریف میاشتې ولیدله د روژې میاشتې ولیدله یو کس ولیدله 2 کسانو یې ولیدله او دا شاهدان پیشول او عالمانو د دې شهادت قبول نکو زمونږ فقهای کرام فرمایي دا چا چې میاشت لیدلې د دی به ځان له روژه خامخا نیسي په دی فرض ده دی به روژه نیسي او که د اختر میاشت چا ولیده 1 کس را پاسېدو 2 کس را پاسېدل 6 کس را پاسېدل او دی د اختر میاشت ولیدله او قاضي ته او علماء کرامو ته پیشول او دی د هغې شهادت قبول نکو زمونږ د امت فقهای کرام فرمایي دغه شهادتین به هم اختر نه کوي دی به مسلمانانو سره روژه نیسي دی به څه کوي د اختر په باره کې ښه د اختر په باره کې زمونږ د امت فقهای کرام فرمایي زه ښه پوهېږم که امام ابو حنیفه رحمه الله ښه پوهېدو زه ښه پوهېږم او که سیدنا امام شافعی رحمه الله پوهېدو زه پوهېږم که سیدنا امام مالک رحمه الله پوهېدو او زه پوهېږم که سیدنا امام احمد بن حنبل رحمه الله پوهېدو هغه زموږ د سر تاجونه دي هغه زموږ سرداران دي د امت فقها وایي د امت نور فقها وایي چې کله یو سړی د اختر میاشت ولیدله او لږو کسانو ولیده جمع غفیر ته ونه رسېده جمع غفیر معنا څه یو غټ جماعت نه لیدله
اے غټ جماعت تقریبا تر 20 پورې یا تر 30 پورې کسانو نه لیدله او دای شهادت پیش نکو لږو کسانو دا میاشو لیدله زموږ د امت عالمان فرمایي دا چا چې میاشت د اختر لیدلې د دی به ګوره روژه نه ماتوي دی به اختر مز نه کوي دی به اختر نه کوي بلکې دی امت سره به روژه نیسي او نن خلک بعضې ساده لو خلک راپاڅي قسم د خبر نه وي او دا خپل ملایان ورته داسې نه وایي چې دا کار مه کوه هلکه ته به قیامت کې څه وایې سبا له دې څه نه کېږي سبا له دې مونځ نه کېږي او دا مسلمانان به سبا یې سپینې کپړې به اچولې وي ښه دا عوامو ته غلطي نه ویم ښه زه د ائمه کرامو ته ویم چې دا خپل مقتدیان مه پوهې کوي ها مقتدیان پوهېول هم ګوره ډېر ګران کار ده یو به داسې تختی بل به داسې تختی بلی پوهېږئ که نه مقتدي دا پوهېول ګوره ډېر ګران کار ده څوک په داسې دي وایي زما استاد یې اعلان نه ده کړی هلکه دا خو زمونږ کار نه ده که نه زمونږ نه د امت عالمان مشران مخکې ناست دي هغه خلق ناست دي چې حکومت ته هغوی خبره مني